أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جناب آقا صاحب و د قوم مشرانو ځوانانو سپینګیرو السلام علیکم. تاسو ټولو په اجازات سره څو خبرې وکم، ډېرې نه کوم. دا ټول ستړي وي او المنځ وشي، بیا ورکې متام وي، بیا چې وي، بیا مانځ کې مروزو. خو خلق یې داسې خلکو خواهش وي، بلکې ځنه خلق مو ته داسې وایي چې یار خو جمعې ورځې په کور دی ته خبرې کوي. خو زه هم نه کله یو نیمه داسې خبره نه وي مخته راغلي، نو بیا به ورځې څنګه خبرې کوو، خلق ویلې تنګوو. اوس هغه صاحب په اجازې سره دوې درې خبرې داسې وکړم. اول خوا داسې خبره دی ډېر خال دیني پوه دي او ډېر به پویان وي چې دا انجمن دلته یو سیستم دی، انجمن قومون ارسي او بیا انجمن یوه سیکرټري لاندې کار کوي او سیکرټري هغه صاحب لاندې وي. مو خو اول ورځ چې زه راغلی وم دا خبره کړې دی چې کوم قدم یا هغه صاحب وي هغه نه بې مو قدم وي، هغه نه استه دسته نه. که بیا هغه کې څوک خفه کېږي که خوشحالېږي هغه خپله مرضي دی، خو مو به قدم یا هغه صاحب په قدم وي. ځکه چې هغه صاحب دا د اتحاد او د اتفاق یوه مرکزي نقطه ده، مرکز کا بود ده، هغه هغه صاحب په سار آباد ہے. خو مو آقای مذاکری عافیت و سلامتی پارا بلند صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. دا مرکز چلیگی، انجمن چلیگی، څومره نظام چلیگی، دا سیاباس نه ده، دا هغه صاحب لاندې چلیگی. کنی تاسو ته پاته ده چې دا څو کاله مخکې دا انجمن زنه خلکو یې لاسه هغه کمزوري کې دی والا او خلکو یې لاسه د انجمن حکومت ته لوړ و. مو حکومت کې یو دوه انجمنه جوړ کړي دي، چونکې دغه کمیټې کې کومه چې انجمن جوړیږي دي کې د ضیا ورکې وه هغه صاحب غي نه پرېږدي نه هلته جوړ و. هغه دغه هغه صاحب برکات دی او دی حکمت دی او دی دلیری دی. هغه انجمن روغو بیا خپل مرکز ته روغو او خپل مرکز کې څه خیل چې انجمن جوړېدو هماغسې جوړ شو، څه خیل چې سیکرټري مقررېدو هغه صاحب هغه هماغه شی مقرر شو، انشاءالله چلیږي. ده اوس موجوده هغه صاحب یو انجمن جوړ کو، هغه ته تاسو پوهېږئ چې هغه ته عبوري انجمن یایي یا عبوري حکومت یایي یا نګران یایي، هغه شی دی. دا به بیا څي بیا به هغه سیستم سم هغې طریقې سره به انجمن جوړېږي، هر قوم نه به درې درې ممبران ارسي. هغه ته بیا تاسو وسځي ښه تکړه شوئ، ښه خلک روولوئ، تکړه سړي روولوئ، ذاتیات ما کوئ. یو سړی په کلي وطن کې مو به نه ورسره لګېږي که نه، خو هغه به تکړه وي یا به قوم ته ښه وي، هماغه شی سړی راولوي. دا شی دا تېرېږي مخ ته ځي. خدایه زه یم که څه تاسو ته اوسه زه انجمن کې نه تنخوا شته، انجمن کې نه پیسې شته، انجمن کې نه ناظر شته دی، نه بشخي شته دی، هیڅ اجازات نشته دلته. خدای پوره که څوک صورت چې کوای شي خدمت هغه به کوي. نوره قوم دی، قوم په مثال د ځنګل دی، ځنګل کې هر خیل ته ونه ورکیوي. مو ټولو احترام کوو، ما مخکې ویلي دي چې دا ټول مو قوم دی، خو هغه کوم یو فیلډ کې نه دی، خو هغه حکومت کې دی، خو هغه بینک کې کار کوي، خو هغه پټي کې کار کوي، خو هغه ډرایور دی. ټول مو قوم دی، داسې نه دی چې سړی قوم دی دا بل نه دی، غریب دی دا قوم نه دی، نه ټول قوم دی او ټول قوم پوره مو همت کوو. خو انسان خدای
په خپل واس نیولې دی څوره واس دی واس نه خپل او که خبره کوي هغه نه کیږي واس کې انسان ګننګورا کیږي چې واسی وي هغه یې نه کوي واسی وي چې وسخې ګړه نه کوي که واسی نشته دی خدای هغه نه نسی اوس روشم دغه خبرې ته که څه ډېر خال متایي چې دا دکاندارانو ته تاسې وایي ویلې نه وځوي قیمتي دی دا هغه پمپ والا دی دا پلنکای دی دا چی دی نه ما خو خپل داسې هغه دی یو چې دا دکاندار یې مو دی که نه کسب که پیسې وګټلې لږ د خپل لوړ شوی که پیسې وګټلې دا پیسې دغ کوم په خمار یرسي که مثلا پمپ والا وګټلې بیا یې تو په خمار یرسي لږ دغه خبرو کې سختی ما کوي د خپل زی ترسي کله مو روډ چلیږي کله مو لیاره چلیږي نه څوک قیمتي بیا کوي شي کوي بلی نه کوي نه بل شي اس کې داشي نه کرای اس کې داشي کرایا اوسه مصب پلینکوچ والا او خدای خوشحال ساته تقریبا 2.5 نه 1400 تر ول ولا خو بیا دالته د سي شای وشي اسمانه وا بلو د سي روشي چې بیا کله په شور کولیاري مو شروع شو نه غوي غریبون وي اوس غیمواته وندې اوس مو په خړور گاډي بیا یې دوا سره کړه کني مو په ډرو کریا کوم ولای وټو ګوډوا کمی دا ارچه کېدل خو افسوس دې ځنه خلک پیږي نه یا پیږي خو مخوان د سی کوي کني چوسې د تومات وتړلو هغه خو مو لمو نوز دي دالته غوسه باشتا دي هغه خو تقریبا کوپر ته سړای پوزي خو خدای چې غیبات ما کوي که یو انسان کې مو کې وا ګنوشتا زنيشته هغه چې ته یا تو ته ګنو دي هغه چې ز چوسیا یم هغه ته غیبات یا ګنو دي دغه شونه په کور دې مو تیر شو اوس مو پروګرام خروان مو ته امید وو او لیاره تقریبا مو په دې کوشش وو چې مو ته مین روډ خلاص کا مین روډ ویلی نه خلاصوي دا جرنیلی روډ دی داغه خلکو پورا دی داخې ګوډو پورا دی زه پاکستانی یم بلکې واورې چې به څوک و دلته د مو لږې تیزې خبرې وکړي کني تیزې خو زه نه کوم نو مو په دغې لګیا وي مو دا امید و مو څه خبره روانه وه چې روډ مین روډ خلاص شي په دغې لوړه شي تیره کمبختیه موري والا کیس وشو کسه موري کیس وشو چیر واخستل 0 ته راوستل ټوله تاسې لیدا ټوله سونیګره لګیا شو هر یو سړی ایمو شکر دی خدای نه راضي یو قوم خدای پیږي څه عقل شعور شته خلکو کې بې ځایه خبره نه کوي سپکه نه کوي کام خلک که کوي هغه خپل ځکې وي خو مشران یې نه کو هغوی بیا هر سړی غږېږي مو مخامخاو ته یو هر سړی غږېږي خبرې کوي چې کوي خبره یې ډېره آسکه کړله ډېره یې ولچو کړله خو هغه سړي نه چې 14 کور وکړ چې مو کوم شپږو میاشتو کې یوه خلافورزي نه وکړه مو به وي افسرانو ته به وي مو به جوسي ته وي مو به سني جرګې کې وي چې یوه خلافورزي مو کوم نه دی کړي تو دوشت کړي دي تو اوس 50 وکړلې که نه خدا به بیا څه کوي صاحب فلحال مو روډ غوړو مو امن غوړو هغه کې داسې وشو چې مو یې وسرو خو بیا په دغې ته نه خوشحال یو چې هغه نرغونتې غاږ وکړلو بقاعده یې ریټن کې وکړلو اقرار یې وکړلو یاره شیا سني ما جوړوئ مو کړی دی مو سه بات کړي وو مو ته ورور مړ کړی وو دا مو کړي دي نو کوم سه یو رقم ښېګړه وکړه ټول تورینه خبره وغړې ده حکومته هغه چې کوم وا کېناستل سونیا کېناستل بیا څه دستور یا چیشه غاور کې وشول خو شوته یې منګکو خبره وشول اوس منګکو کې وشوله نو دا خلق لګیا شول دی مو قوم والا خال لګیا شو آتش مزاماتا چو نه وکړو آتش دغه نه وکړو ادا انجمن ادا خاموشي کنه سړی مو بل کور دوس نه کوو خدای څوره ورځي وی څوره وخته پوری مو باندې ته نوستیو شپیان انداز سوچ مده ورځي ما ده سبیل ما ده حکم ده
اسا زه دا خبره ډیره کوم اوس یې په مخه کړی دی یو سړی دی هغه یې چې زه د خپل سار نه تیر یم مې دا سار خبره څه نه دی دا سار نه زه تیر سار خو دیني مو پوهېږي واورېدې زه مړ کېږم دا خو خبره نه دی خو هغه سړی چې هغه یو ځکې نوز دی هغه قوم لیډینګ کوي هغسې څټه قوم دی هغسې څټه خوره دی داسې به څټ ته به پام کوي که څټ ته پام نه کوي دا زه ځون مړ کوم مو سار نه تیر یم دا خبرې پیدا نه کوي دا جذبات تو خبرې پیدا نه کوي قوم دی دا قوم دی دا ډېرې خبرې مو په دغه سپیکر خو نه شو کولی که نه بیا بل طرف ته ځي زه کوم ځای ته رسولی یم چې شي واجې نه اسا مو روډ ډېر ضروري دی مو ته مو لیاره ضروري دی مو ته خو لیارې کې که دوه کسان روزیا بیا مو ته مشکلات دي زه به کوشش کوم مو دا ماته چې مو روډ خلاص کو زه حکومت ته مطالبه کوم چې مو روډ چلیږي بیا مو کوم ښه دی روډ چلیږي خلک روزګار کوي که روډ نشته دی بیا خو زیا څه بېله به ماتو پاکر خستی وي بیا خو داسې کېږو هغه خپل ځي خبرې دي نو منګکو خبرې کې یا مو خاموشي وکړه یا خاموشي نه فرض کا چا به ویلي وي هغه کې چې داسې به وکړم هسې به نه مو مرکز مو انجمن دا حمایت کړی دی چې هغه هلته کیس نه و شوی اسپتال کې ورته ویلوړ وو چې هغه مړی راغلی دی هغه پرژلي راغلي دي هغه وپسې پورې وسلوړ دي مو مرکز خلق دوه ګوډي وسلوړل د پانه پورې لوړل هغه باند روډ لیارې کې یو الوتو کې هغه جلکې خل په خبر ته ورسېدله یا په د سبو بلد څنګه ورسېده یا نن ورځې پورې مونږ ما وروي مو خبره ما منوي اما غوی نه منګه کولا نه پښتنه وکړو نن ورځې پورې تخپل زخمینه خبري بل ورځې متویلی دي مو غوسه وزر دالوړو کسان دی یو بتلا متیرونه غویلی دي چې بتل و بمرخصتي دي کنه ناغه متولی کوي هغه خپل یې چې زه خپل مړی نه نیم خبر زه خپل زخمینه نیم خبر موسه قوم موسه مرکز دوره خېګړه کړي دي او بهر نه خالګي مو غونتی سړی بل زینه یای چې وکسه کنه غيو مزامات یا نه و مزامات خبره نه ده څه پیدا نه لري دوه سیاست دی د ټولو توسیکا سوچي ونیم کیس وشي به وزیر اعظم مزامات کوي بل وزیر الویا کوي بلیا کوي نور شیخ نشته کنه کسا بیگا یک ایمنګه کو خبره ی جنداړي مانس کې خکانه جرګار غلي دی غوي په سلا وکړه کیس په سلا یا شو نو د څه غونه ده کنه چې مو بس خبري کوو او خي ګارمي به کوو تیزي به کوو کزه وز دال تدوی خبري لګي وکم تیزي کنه او زدا ما دي تو سه بکاس وی د فیسبوک بوټول ته نه ډاک واتس اپ حدیث کام ابرو عزت بقا پارا مولا مهدی جان باندې ګلان سلام هغه خبره غوي ولا په صلا وشو ان شاء الله نورا جرګا دالته رغلی دي او جرګا لګیا دي لکه پارس کدال ته کوزه مړی شوې دي ایو کاس مړ شو د مشپونو کوزه مړ شو دنیا خبره کیږي بشاره ډندر مانځه غنیا خبره کیږي اندسي نوري خبرې دي هغه باټو لکیږي ور بکیږي خدای خیر وکالوت خوشوال ان شاء الله لوت ډیر بل طرف تروون وو دا دو درو پنځو ورځو کې الوت مو امید بیا خراب شوه او چې یاره مونږه لوت خرابېږي خو بیا مو کوشش وکړو کسه توسته پاتې وی بیګا بشاره سارو کې چوډا ذکرې وي څوډا ذکرې وي اغه نه ایمو ګوډي په کړماتوي و دراول دغه پورتیا نر پرخل هغه په بلشخیلو ګوډي درولیو موته ټلیفون کولو مو خدال ته درولیو مو دې چې مو روغلو مو بشاره ته روغلو هغه ته وای ارسوي توسته خطر نشته ده اندسې خپل وخت ته جواب ورکو چې بار خو چې نشته پر چنور کې نو الوت یکدم دوره خراب شي ولټا غڅي ولټا خبره یو خیل ته وی سی بل خیل انا مو کوشش کوو
بس امن کی زندگی دے، امن کی تعلیم دے، امن کی رڼایي دے، امام سپرون دی. ته شکر دے قوم والا و تو سي شکر دے استرالیا ته رسیدلی، یورپ ته رسیدلی، امریکې ته رسیدلی، دنیا ته رسیدلی وي. نو بیا موږ دلته امن ضروری دی ځکه موږ ته خیال کرسي چې مو ټیکټ خروش، موږ ته خیال کرسي چې کلیرنس د نه کیږي، موږ ته خیال کرسي چې مو خو ویزا سبو خرابېږي. دی پورا د مو ډیره گزاره کوو، ډیر صبر نه د کور خلو او جذباتي خیال دی چې نه دا ویلې خاموش وي، دا تاسو ویلې دا صبر خبرې کوي، خو تاسو به مو سمرګلتا کوي سنجیده خلک ان شاء الله مو د سینې کوو، مو کوم پورا خبره کوو، مو دغه خوري پورا خبره کوو، زوت پورا نه کوو. هیڅ لالچ منشته دی، نه متباره نه افسرانو سه ملوولي قسم دې کې هیڅ غماوي ان سیتاما ویتلالا نه بل چشتا دالتا صرف او صرف داده دي کې به ټوله کوشش کوي، مو بیا کوو، تاسو بیا څه کوئ چې امن وي کورمه کې. مو ته خلق لیپنونه نه کوي چې سبیل یار خلاصه دې کا باندې خلاصه یار وي څوک څی کا څوک ارسي نه مخبل هغه داده او سپل هولالو داده ان شاء الله خدیالات امن دې کوشش یې امن نورا کوو او تاسو ټوله خدای خوشحال ساته، خدای مقدرمن ساته. یو فاتحه وکړو شهید غوث او د قوم شهدا اوسه او نوست جامع اقدار اوسه سورۃ